السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډېر ښکلی محفل را جوړ شوی دی په مسجد نبوي کې او زموږ سره دا ټیم کې چې دی ښکلي قاریان صاحبان، مولیان صاحبان او د علما کرامو خادمان ټول دلته کې ماشاءالله ناست دي. د جمعې په ورځ باندې زه منزل راځم مسجد نبوي ته. نو بعضې ملګري وایي چې لکه ملاقات به څنګه کېږي، نو دا وګورئ دا د عربۍ پنج چې لیکلی شوی دی ښکاري به درته دغه صحیح ده. دې د عربۍ پنج ته وګورئ، دې سره دا لاندې چې کوم کوړونه غوړېدلي دي نو دې سره چې دی مونځ کومه د هرې جمعې مونځ مې دلته کېوي الحمدلله. نو ماشاءالله دې ملګرو سره م ګپ لګو او د جمعیت د علم اسلام چې دا کم سوشل ورکر دي نو د ده پکې ستا پکې څوک خوښ دی؟ جي لږ ووایه. زما پکې ټول خوښ دي. ټول تیز وایه، بیا هم ډېر دی څوک خوښ دی؟ ډېر خو بلال تاسو هم ته بلې جي او دویمه او دویم چې کوم دغه رانه هېر شو کاشف ماشاءالله ټول مې مړه پسې دي. ما څوک سپورټ کوي زما د زړه سره ماشاءالله. زه او کاشف خو ترې نه بار شولو. ستاسو جي څوک خوښ دی؟ بلال به په ښه وخت ناست دي ښه جي طلبه ځکه نه یو ما خو ټولو کې زیات خوښ دی حیات باغي صاحب. حیات باغي صاحب ډېر زیات محبت دی ورسره ماشاءالله ماشاءالله. بعضې ویډیوونه یې وکړم زړه مو دعا ورته وکړي. ماشاءالله. ابوبکر بھائی بس زما خو بلال خان هم ډېر خوښ دی او حیات باغي روډ مې زه ډېر خوښوم او زما سره ډېر زړه لګي ماشاءالله. او ستا سعید بھائی زما ټول د سر تاجونه ټول د سر تاجونه سعید بھائی پکې ټول د سر تاجونه دي. ستا نه تپوس وکړم چې څومره علما کرام دي هغه ټول زموږ د سر تاجونه دي، که هغه په پاکستان کې دي که په سعودي عرب کې دي، په هره طریقه چې د ملک او د اسلام سره مینه لري ټول زموږ د سر تاجونه دي ورسره ماشاءالله. ستا پکې څوک وخت یاره؟ موږ خو بلال وایي تاسو ته پته وه لکه علما کرام د څوک هم دفاع کوي ټول زموږ د زړه سرونه دي د دوه سره مینه ده. تاسو د دغه دوه پکې ووراله او باقي ټولو خپله د مینې اظهار ظاهر کړه. نور مو په زړه باندې څه خبره شته دی؟ ټول مو خوښ دي. بلال به ته او خیر به ماشاءالله. بختیار بھائی ټولو ته سلامونه. علما کرامو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې ډاډه اوسئ موږ در سره کلک په کلکه ولاړ یو، قدما بقدم و جنبا بجنب. جانانه موږ در سره کلک ولاړ یو د جانان په کلي کې یو تاجداري ختم نبوت زنده باد انشاءالله. زموږ د ټولو عقیده ختم نبوت باندې ده او نن چې دی الله پاک دیو کې چې دغه احتجاج کامیابي شي. د قاضي فیضي خلاف چې کوم احتجاجونه شروع دي او انشاءالله جیت به زموږ د مدینې د جانان وي انشاءالله. مخکې هم که 1400 کاله مخکې هم دا مدینه مکه مکرمه دا ټول ملک فتح کړی دی او غلبه یې چې دی نو په ټوله ایشیا ده الحمدلله. زیاتره په نورو ملکونو کې هم د اسلامي ملکونه کنټریز ډېر دي خو زموږ ایشیا خلک چې کوم دي خاص کر بیا پښتانه نو الحمدلله دا ډېر په اسلام مړه خلک دي. دا زموږ د مدینې د جانان عاشقان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو انشاءالله نن به راوتي وي ټول عوام به راوي. هغه یو د کوم چې د انګریزو په باندې کوم د مغرب د حلولو دپاره قانون دغه بدلون راوستل غواړي نو انشاءالله هغه به نه راځي. موږ د دې ځای نه خپلو علما کرامو له او خپلو د ټولو مسلمانانو له دعا کوو چې الله پاک دې اسلام له غلبه ورکړي او الله پاک دې زموږ په شرعي قانون نافذ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.